ندیم خو مولان دی نه سنجیده دی ځکه چې هغه په اوسني نن فتوا ولګوله سبا ته پته هم نه لګي. دا راته ووایي چې تاسو دا کومې فتوې لګوئ دا ستاسو یو انفرادي فعل دی که نه دا د اشاعت ترجماني کوئ تاسو؟ نو زه دا واحد خوش قسمته مفتي یم په پاکستان کې چې زه هغه فتوا لګوم چې زما سره د جمعیت مولیان متفق دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او نن را سره په پروګرام کې د خبرو لپاره موجود دی مفتی محمد بلال دیوبندي صاحب. د دوی نه به څه تپوسونه کوو. موجوده څو ورځو کې دوی په جمعیت علما اسلام باندې ډېرې ګرمې ګرمې فتوې لګوي. نو دغې حوالې سره به ترې تپوسونه کوو. مفتي صاحب د ټولو نه اول خو راته دا ووایي چې د جمعیت علما اسلام د ختم نبوت لپاره ډېر زیات کوششونه کړي دي. د دومره کوششونو باوجود تاسو بیا هم هغوی د په خپله د ختم نبوت منکرین ګڼئ. څه وجه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سنگرخان صاحب اصل کې جمعیت کې یو داسې جماعت دی جمعیت کنه چې دا یو لوارث جماعت دی. بس په کور کې کورکې سړی جوړوي. زه بتاته یم په جمعیت کې پیر ګورای شاه صاحب ځان خپل جماعت جوړ کړی دی. ندیم ځان خپل جماعت جوړ کړی دی. یو بل کس صاحب ځان خپل خو په هر ځای خپل جماعت جوړ کړی دی او ټول ګند جمعیت په سر به راځي. ندیم څه وخت مخکې اصول وضع کړو. دا یو عالم دی زمونږ حسین شاه نیلوي صاحب یو لوی عالم دی شیخ القرآن والحدیث یعنی انتهایی داسې عالم دی چې مفتی رشید احمد صاحب دیوبند یو لوی عالم دی. هغه به د هغه باره کې وایي چې دا سړی زه د دنه استفاده کوم. یو داسې لوی عالم هغه عالم کتاب کې چې ته اختلاف هغه چېړلی دی د عشاعره او ماتوریدیو چې عشاعره وایي چې دا یو علمي خبره ده چې نبوت د مرګ نه بعد حکمي دی او موږ ماتوریدیانو چې نبوت د مرګ نه بعد حقیقي دی. نو هغې کې ورته د قرآن آیتونه یو دلیل د هغو دا دغه کړی چې نبوت خو د روح صفت دی. دا یو لفظ یې ویلی دی او دا د هغو د کتابونو یې دغه کړی. ندیم وروره چرچه جوړه کړه چې پنجپیریان چې دی نو هغه دا جسد نبي نه مني او چیلنجونه یې شروع کړه. په دې یو عبارت باندې 216 کتابونه ما صرف د علم الکلام واخیستي. په دې باندې د جمعیت تقریبا 26 مشرانو جمعیت والا دا په خپل کتابونو کې لیکلي چې نبوت صفت د روح دی. نو زه دا وایم چې جمعیت والا یا د ندیم باره کې وایي چې ندیم غلط شوی دی. ولې پخوا به داسې نه وه چې عالم نه به مسله به دغه شوه غلطي به یې خپله ومنله. خو اوس جمعیت والا نه په ندیم غلطي به وایي چې ندیم غلط شوی او نه یې په دې خبر مناظرې سره مخامخ کوي چې دا خبره به د اوس پر ندیم کوله بار بار به یې کوله چې تاسو دا جسد نبي نه منئ را مخامخ شئ اوس ته راشه که نه چې نه راځي نو دا فتوا په جمعیت لګي یا د جمعیت مولیان دي داسې وکړي چې ندیم دي مجبوره کړي چې ته چې دی توبه وکړه او دا ووایي چې بس زه نه پوهېدم دغه ټیم کې ما هسې بې ځایه اعتراض کړی دی. خو که جمعیت والا د هغه په دې خبره باندې خاموش وي نو پته لګي هغه هم د ختم نبوت سره په دې انکار کې راځي ځکه چې د هغه په دې پیلو سره هغه رضا دي. ځکه چې زه مثال په طور یو کار کوم او ستا د جماعت ته منسوب کوم او ته چې دی نو ته په اکشن نه اخلې نو جمعیت والا له پکار دي چې ګوره ستاسو په جماعت کې یو سنجیده مولا را مخامخ کړي. ندیم خو مولان دی نه سنجیده دی ځکه چې هغه په اوسني نن فتوا ولګوله سبا ته پته هم نه لګي. ځکه زه ته یم په تا کې که لږ ډېر غیرت وی تا به بار بار دا خبره کوله چې پنجپیران د نبي صلی الله علیه وسلم دا جسد نبي نه مني او دغه یو عبارت په در ټینګړو چې حسین شاه نیلوي په خپل کتاب کې دا لیکلي دی حق کې. نو اوس هغه فتوا په جمعیت باندې راځي او د جمعیت په ډېرو کتابونو کې دغه عبارت دی. نو چې زما مشر په منکر ثابتو دغه په ثابتېږي به نه ثابتېږي دغه عبارت د په کتاب کې. نو حجه هم دا ده چې دا د ندیم هغه نالایق توب دی. د ندیم هغه داسې حالات دي چې هغه د سره د کتاب پوه نه دی او اعتراض یې کړی دی او انشاءالله په دغه اعتراض کې به اوس ټول جمعیتیان شرمېږي یا به دې برعت کې د ندیم نه یا به ندیم توبه وباسي. او ندیم ووي د ندیم د خولې خبره ده چې دا عبارت کله ما راوویستو نو ما ته د کراچۍ لوی لوی مولیانو مبارکي راکړه. نو پته ولګي د کراچۍ د لوی لوی مولیان ورسره شریک دي. نو زه ځکه یم چې جمعیت والا د ختم نبوت منکرین دي او که غیرت پکې ندیم دي په دې تیار کړي چې دا عبارت ته ځکه د جمعیت حق نه جوړېږي چې دا اعتراض ته به پنجپیرانو کو اوس سره کښېنه خو چې اوس یې نه کښېني نو بس دا فتوا د ختم نبوت پرې راځي. مفتي صاحب بل دا راته ووایي چې تاسو دا کومې فتوې لګوئ که هغه د بدعتي ده که هغه د منکرین حدیث ده که هغه د مشرکین ده کاره یوه ده دا ستاسو یو انفرادي فعل دی که نه دا د اشاعت ترجماني کوئ تاسو؟ اصل خبر دا ده که نه چې زمونږ اکابرو چې فتوا لګوي یا موږ لګوو موږ یې په وصف لګوو. مثال په طور موږ داسې فتوا لګوو چې یاره بدعتي بدعاتو مزمت زمونږ مشرانو زمونږ شیخ صاحب به وي چې تاسو ګوره مرض بیانوي د مریض نوم ماخلئ. یو بدعتي مشرک نه کوي څوک وایي چې مړي ما فوق الاسباب اوري زمونږ علما ورته مشرک کوي
زمونږ علما په هغه باندې فتوا لګوي. څوک چې دا کم کارونه دا چې کم نن سبا اسقاط دی دا کارونه کوي، یا د جمعیتیانو په کتابونو کې شته، متفرق کتاب کې شته اسقاط جایز دی، یا د دې چې کم بدعات اوس خو پرې ښودلو، خو زمونږ مشرانو به په وسب باندې بدعتي فتوا لګول نوم به یې نه اخېستو. زه چې جمعیت نوم اخلم، زه ځکه اخلم چې ندیم به اشاعت ټارګټ کو، نو د هغې په جواب کې ما جمعیت شروع کو. او دا څه چې کومه فتوا لګوم نو زه دا واحد خوش قسمته مفتي یم په پاکستان کې چې زه هغه فتوا لګوم چې زما سره د جمعیت مولیان متفق دي. دا معنی داسې یو مولا سنګرخانه ستا په وساطت سره زما ندیم ته چیلنج شو، ورک صبرکه ستا په وساطت باندې زما ندیم ته چیلنج شو چې ندیم دي 2 مولیان خپل وخی چې زما دا 2 مولیان دي، دام زما مشر دی، دام زما مشر دی، دی مشر می دی مشر ته کافر نه دی ویلي. دینه بل غټه خبره شته زما سره دومره جمعیت ولا متفق دی په دې فتوا کې. زه په خپل نه دا چې کومه فتوا د جمعیت باندې لګوم، د جمعیت مولیان په دې کې ما سره متفق دي، ځکه د جمعیت مولیانو دومره به احتیاطي کړی دا چې صحابو ته کافر ویلي، علماء دیوبند ته کافر ویلي، کنه ندیم ځان د دیوبندي وي کنه په دې تیار کا په جمعیت ولر دیوبندیان وي چې زما دعوه دا شو چې د فضل الرحمن پارټي د علماء دیوبند ته کافر وي په دې تیار کړه. ستاسو مشران چې دی شیخ طیب صاحب شو، نور مشران شو، هغوی د جمعیت علماء اسلام مشران کشران کافر ګڼي یا نه؟ په نوم باندې څوک هغه باندې په یو نوم دی، زما طرز دا دی چې ستا دا مشر ورته کافر وي، زما مشر دا نه و چې دا په نوم ما ورته وسب بیان وکړو سړي دا عقیده چې مړي ما فوق الاسباب اوري، دا عقیده چې مثال په تور دا مړي کورون ته راځي، دا عقیده چې مړي مدد کوي، بس هغه کافر دی، هغه هر څوک هغه جمعیت دی او هغه بل څوک دی. زه چې کومه فتوا لګوم هغه د جمعیت د کتابونو نه لګوم، دا زه چې کومه لګوم زما طرز دا دی چې دې مشر دې مشر ته کافر ویل، دا ما ویل دی را اوس په دې دا زما فتوا خو نه شوه، دا خو د جمعیتیانو په یو بل فتوا ده، په کار ده چې جمعیتیانو داسې په یو کې چې دا مشر غلط شی دی بس دغه دی وکړي یا دی. ستاسو نن سبا چې کوم کلیپونه دي دا ډېر زیات وایرل دي په سوشل میډیا باندې، ظاهره خبره ده ستاسو مشرانو د نظره به تیر شوي، شیخ طیب صاحب د نظره نورو مشرانو نه د هغوی له طرفه تاسو ته څه داسې هدایت راغلی دي، څه خبرې راغلي دي چې یاره احتیاط وکړه یا کوه یا مه کوه، داسې څه رابطه شوي؟ زمونږ مشران الحمدلله ثابت ورځ د قرآن حدیث د رسول الله کې وګوره شیخ صاحب تاسو یاد کو هغه ثابت ورځ په رمضان کې دغه درسي، د رمضان نه بعد چې بیا د اختر د اختر کې بیا دغه د قرآن مجید درسي، بیا چې دا دینی سفرونه او دارنګ چې دی نو خدمتونه هغه دې سيزونه نه وزګاریږي پوه شو، دا بس زمونږ د هلکانو کار دی او دا موږ تدویه ده. دا خو په دې باندې موږ د جمعیت والو ته وایو چې تاسو موږ یادوئ چې ستاسو پسې مونځ نه کېږي. جمعیت والو یو کتاب لیکلی په هغې کې لیکلي چې 200 مدرسو فتوا ده په دې باندې، زه یم په تا باندې د 18,000 مدرسو فتوا ده او ستاسو د مدرسو فتوا ده، زه یې ښیم چې هغه 200 مدرسې ول نه دي هغه کوم کتاب چې کړی هغه په یو بل باندې په هغه کتاب کې هم په یو بل فتوی لګولي. دا خو زما بل زما مشر به زما د خبرې نه ول تایید کوي یا تردید کوي، دا خو په جمعیت ولا دی خبرې تایید تردید کوي چې یاره زه یم دا مشر دی دې ته کافر وای، زه خو په دې کې ناقل یم که نه که تا ته زما بل زما مکتبې ته راغلی تا ته ما ووایي دا مشر وایي چې څوک وایي روح په اعلی علیین کې دی، تا ته ما ویلي و که نه ویلي دا بریلی دی، بل وایي چې څوک وایي چې په قبر کې دی نو دی د قرآن حدیث منکر دی. بس ما جواب کړی که نه دا جواب یې کړی تا ته ندیم تا ته انټرویو د هغې نه بعد تاسو مې انټرویو نه وکړې چا جواب کړی نه، زه خو خپله فتوا نه لګوم. نو په دې کې بهرحال دا سوال کول چې یاره دې سره تاسو څوک متفق دی او که نه دي دا هسې فضول سوال دی. دا سپوز ته وکړه چې یاره د جمعیت والا په یو بل باندې د فتوی ولې لګوي، نو زه به ته یم چې جمعیت والا په یو بل باندې فتوی ځکه لګوي د جمعیت والا څه منشور نشته، خو بس هر سړی د خپلې خېټې نه عبارت لیکي نو هغه د بل خلاف خامخا راځي. مفتی صاحب یو خبره بله دا کوم تاسو د مناظرې چیلنج ورکوئ، هغوی هم د مناظرې چیلنج ورکوي، میاشتې تېرې شوې چې زه دا مسله زما د وړاندې تېرېږي، زه په دې ویډیوز ګورم انټرویوز پکې کوم، نه تاسو کېنئ نه هغوی کېنئ. بله ورځ د شب قدر سید حکیم صاحب تللی ریس په باجوړ کې ستاسو یو مولانا صاحب جنت ګل صاحب د هغه سره ناست دی، جنت ګل صاحب په یو موضوع چیلنج ورکړی دی په هغې باندې پسې سید حکیم صاحب تللی دی، هلته کې بیا ستاسو جنت ګل صاحب د سید حکیم صاحب مطابق چې هغه د دغه موضوع نه رستو شوی دی، ما ته یې بیا بله موضوع کېښودله. د دې حل څه دی چې تاسو صرف چیلنج بازي کوئ په کینئ په منځ کې نو بیا به د دې خبرې نه جوړېږي څو؟ اصل خبره ده ګوره سوال کولو کې احتیاط کوه او سوال کول په رښتیا داسې سوال کوه چې هغه حقیقت کې وي. جنت ګل مولوي صاحب چیلنج نه دی ورکړی، چیلنج ما ورکړی جمعیت والا کافر دي، ستاسو نماینده زما نماینده او سید حکیم وتی چې ته ما ته صرف په دې کې نه چې ته ما ته څه چې تاسو علم الغیب منئ. هلکه د علم الغیب خو ما صرف دا ویلو چې دا ستاسو د کفر یوه وجه ده، زه ته په 1200 وجو باندې کافر ویم، نو په هغې کې مثال په تور چې دی لا اوس هم نور هم سیوه شوي دي، خو په دې باندې په هغه زه ما په اختیار یې پرېږدي چې زه راته په کومه وجه ویم. نو داسې جنت ګل مولوي صاحب ته چې نه
په دغه یو موضوع باندې بر سره کینی هغه ته وی چې کته د یوې موضوع شوقین بیا سره په استمداد کینی استمداد دا چې تاسو د قبرونو ول مدد غواړي دوی ته پدې نه کینم جنت ګل مصیبت دا بیا داسې وی چې ګور مفتی بلال صاحب چې کوم پتو لګول هغه پتو باندې کته زما سره کینی خو راځه الله بسم الله هغه ته چې زو تاسو هم چې تاسو په کتاب کې مثال په تور غند او دې چې نه یو بته وي هدي خدا مثال شو چې دلته یو کس د بل سره جنگ وغو ته چې ګور جنگ به کوله ته خو دو پکې نه دا خدا خبره شو پوه شو نو سید حکیم دروغ ته ویلی یا تاسو سوال غلط وکړو سوال داسې و چې ما پتور غړو هغه باندې سید حکیم را پاسې دو سید حکیم لمنګ نمائندور کو دا هغه ته وی چې راځه په دغه موضوع کې نه دوته چې نه زب تاسو سره په یو خبره کینم هغه چې په یو خبره کینم بیا زما په طبيعت کینی لکه چې زه د کافرو په کې یو چې زما چې کوم خوخه کنه کته به چې نه زت عجيبه خبره ده د کافرو مې بیا بس ته په طبيعت په خوخه کینم نه غو د جنت ګل مصیبت وی چې بس په استمداد را سره کینم او په هغه کې سید حکیم لی استمداد باندې نشم کوله یو سوال بل کومه چې سړی تاسو مناظرې کړې دي چې کله مناظره په یو موضوع باندې تاسو کوئ نغې لپاره تیاری ضرورت وي کنه همداسې آف هند لاړ شي او باغځه کې کینای شروع واچوي دا مخکې نه خو چې دله به تیاری کې مستقل بدیله پر زما خپل ترتیب الحمدلله دا زه د ورځې 8 غنټې مطالعه کوم اوس یو سورځي لږ مصروفیات سی واشید ما 200 صفحه تر اوسه ده بس 200 صفحه پوره کوم نو کوار سو مسات کې پوره شو اوس دې کې سید حکیم صاحب چې کله دغه ځای کې تللی دی هغه تیاری په یو موضوع باندې کړی دی هلته ورته ستاسو د نماینده موضوع بدله کړې ده نو دې ته څنګه ګورئ نو څنګه چې سید حکیم ته د مخکې زما د نماینده سره خبره کړل چې زه په دې موضوع درځم او چې هلته ورسېدو ته وایي چې زه راغلی ما سید حکیم چې مناظره کوي نو مناظره د یو طرفه مقرریږي دوانو طرفه مقرریږي چې زه ما او ستا مناظره کوو نو زه به خپل طبیعت باندې به کوم که په موضوع به اتفاق راولو سید حکیم د چا سره په دې موضوع اتفاق راوستی دی دا خو د ځان د خلاصېدو دغه وه چې بس ځان یې خلاص کړو ځان یې خلکو ته وښو چې بس زه لکه دغې یم نور په هغې باندې خلک پوهېږي دا زما فتوه ده نو زما په طبیعت په موضوع باندې وبس کېږي دا کومه خبره ده جنګ مثال په تور اوس په د اسرائیل په ایران باندې حمله وکړه نو ایران به ورته سوچي دغه مزایل به راولي بل به نه راولي خلک به نه مې دا لیونیان دي د هغه اسرائیل کار دی یا د ایران کار دی چې کوم مزایل پرو دا خو د هغو کار دی څوک چې اقدام کوي کار د هغه دی چې هغه کم مزایل دي دا خو نه شي ویلی چې بل ورته چې نه دا به راولي دا به نه راولي خو ځان خلاصوي